ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه زبردسته وظیفه راته ښایمه انشاءالله چې خوشحاله به یې. مطمئنه اوسئ انشاءالله. د غټ نه غټ حاجت دې ولې نه وي، د غټ نه غټ مشکلات دې ولې نه وي. دا وظیفه ډېره معززه او مکرمه ده. د الله تعالی په نیز ډېره زیاته معززه مکرمه ده او د دواړو جهانو د سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم خوښه وظیفه ده. د الله تعالی قدرتونه او د الله تعالی ټول اسمانونه او ځمکې په دې وظیفه کې رابند دي. الله تعالی ټول قدرت په دې وظیفه کې رابند دی محترمو. نو دا وظیفه چې کوم انسان شروع کړله، ورځ کې یو مرتبه کوئ انشاءالله. ستاسو چې کم غټ مشکلات دي، مقاصد دي، حاجتونه دي، هغه به الله جل شانه په فضل او احسان سره پوره کیږي او داسې طریقې سره پوره کیږي انشاءالله چې تاسو به ورته زړه نه خورئ. دا به نه وایي چې زمونږ حاجت ولې پوره نه شو، بلکې دا وظیفه به تاسو شروع کوئ او په یقین او دهان او سوچ سمج سره به یې کوئ انشاءالله چې بهترین رزلټ په تاسو ته میلاویږي. بهترین خو یو د لحاظ قابله خبره تاسو واورئ. ګورئ ډېر خلک په دې دغه کې مبتلا دي چې زمونږ وظیفې او دعاګانې ولې نه قبلیږي. نو د وظیفو او د دعاګانو قبلیدلو 3-4 صورته دي. صحیح شو کنه. لومبنی صورت دا دی چې الله تعالی نه انسان کومه دعا یا حاجت طلب کوي، نو الله جل شانه دغه حاجت د انسان ته ورکړي. دا کم چې دی غواړي، مثال په طور یو هلک دی خپل محبت غواړي یا نکاح غواړي یا رشته غواړي یا کاروبار غواړي، نو الله تعالی ورته هم دغه څیز ورکوي کم چې دی غواړي. خو بعضې وخت کې مسلمانانو داسې وشي چې کم څیز موږ غواړو که نه، نو هغه کار کې زمونږ دپاره خیر نه وي، نو الله تعالی یې نه راکوي. نو دغه وظیفه بیا ضایع کیږي نه. دغه وظیفه الله تعالی آخرت دپاره زمونږ ذخیره جوړوي او الله تعالی زمونږ دپاره بهترینه سرمایه هلته جوړوي. صحیح شوه که نه. دریم صورت دا دی محترمو چې کومه حاجت یا کومه نکاح یا کوم یو څیز مونږ غواړو هغه نه میلاویږي، نو د هغې په بدل کې مونږ نه بله بالا، بل مصیبت، بل افت دفع شي. صحیح شوه. لہذا مومن دپاره په هر صورت کې یریدل نه دي پکار، بلکې د الله تعالی نه عافیت غواړو چې الله تعالی دنیا و آخرت عافیت موږ ته راکړي. صحیح شوه که نه. ځکه چې جناب محمد رسول الله فرمایي که نه، که یو مصیبت صحیح شوه که نه، هغه د څومره غټ ولې نه وي، خو هغه مصیبت دا په اصل کې نعمت وي، الله تعالی ته موږ نږدې کوي. او که یو نعمت موږ سره ډېر غټ ولې نه وي، لیکن دغه نعمت منګه آخرت منګ نه یری، الله منګ نه یری، نو دغه نعمت زمونږ دپاره په اصل کې مصیبت دی. صحیح شوه. نو لحاظه کومه وظیفه چې راته زه ښیمه هغه ډېره معززه مکرمه ده، تاسو را سره ضرور واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، په امریکا کې دي، په UK کې دي، ځکه دغه ځای نه هم خلک زما وظایف ګوري. الله جل شانه دوی ته ډېرې خوشحالۍ ورکړي چې زما عمره عاجز او زما عمره غریب او ګناهګار بنده وظیفې تاسو اورئ، نو زه به هم ما دپاره فرض دی چې تاسو دپاره د زړه نه دعاګانې وغواړم. مدرسه هم کولاوېدلو واله ده انشاءالله. مدرسه کې هم ستاسو دپاره ختمونه وکړم چې مالک الله دې خلکو له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. الله بغیر د څه ما نه پیژني نه هېڅ هم نه، الله ستا د رضا دپاره زما وظایف اوري. الله تعالی دې وظایفو کې دوی له برکت واچي، الله تعالی دوی حاجتونه پوره کړي. دا دعاګانې انشاءالله. نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د ډېره بهترینه ده. لا حول ولا قوة وظیفه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. محترمو دا یو داسې وظیفه ده که نه، یقینا چې دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه د جنت د خزانو نه ورکړی ده. او حدیث مبارک کې راځي چې په دې وظیفه باندې جنت لوټ کوي، د جنت نعمتونه پې حاصل کوي. نو چې دا هغه بهترین ځای نعمتونه پې الله تعالی مو تاسو ته راکوي، نو آیا د دنیا نعمتونه به الله تعالی نه راکوي مو تاسو ته، بلکې په طریقة الاعلی او په طریقة الاحسن سبا انشاءالله د دنیا هر نعمت په دې وظیفه باندې میلاویږي. خو دې وظیفه کې لږ 2-3 خبرې دي. کو هغه خبرې موږ تاسو فالو کړئ، انشاءالله خامخا به زموږ حاجت پوره کیږي. لومبنی دا محترم مسلمانانو چې دا وظیفه بې اودسه نه کوئ. دا وظیفه بې اودسه به تاسو ته ثواب میلاویږي، لیکن ستاسو حاجت به نه حاصلیږي تاسو ته. لومبنۍ خبره دا چې دا وظیفه بې اودسه نه کوئ. دویمه خبره دا چې دې وظیفه کې به هېڅ قسم خبرې نه کوئ،
نه دنیایي خبرې کوئ نه اخروي کوئ، هېڅ قسم خبرې پکې نه کوئ، صرف بیهي توجه سره دهان سره دې وظیفې ته تاسو متوجه او دغه په دهان او سوچ سمج سره کوئ. صحیح شوه. او درېیمه خبره پکې دا چې دې وظیفې نه مخکې تاسو 100 پیرې درود شریف وایئ. که درود ابراهیمي مې وي نو ډېره زیاته بهتره ده، که درود ابراهیمي مې وي. او که درود ابراهیمي نه درځي خیر دی، بل درود چې کوم دله درځي هغه پکې ووایئ. مخکې وروسته 100 وارې درود ابراهیمي. دا وظیفه به تاسو په ورځ کې 500 پیرې کوئ. وخت به وله مقرر کئ، کم وخت کې چې کوئ هغه وخت به وله مقرر کئ انشاءالله، او روزانه یې په هغه ټایم باندې کوئ. خو داسې وخت تاسو ځان لپاره مختص کئ، کم وخت کې چې تاسو خلک نه تنګوي، ماشومان نه تنګول کوي، کاروبار تاسو ختم شي، یعنی ستاسو توجه او دهان الله تعالی ته وي. صحیح شوه. او دا وظیفه به تاسو انشاءالله 2 ورځې 21 ورځې او تر 140 ورځو پورې جاري ساتئ انشاءالله. د الله تعالی د رضا دپاره محترم سوال منت ته کوم دا وظیفه تاسو انشاءالله 140 ورځو پورې جاري وساتئ. زه په تاسو خفه کېږم ځم چې ستاسو حاجتونه پوره شي. زما تاسو سره محبت دی د الله تعالی د رضا دپاره. دا محبت دی هم الله تعالی قبول کړي او ستاسو د وظیفې دی هم الله جل شانه قبول کړي. لهذا دغه طریقې سره انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کړئ. انشاءالله تاسو به خوشحاله یئ. الله جل شانه دې تاسو ته د دواړو جهانو خوشحالۍ، کامیابۍ، کامرانۍ درکړي. الله جل شانه دې موږ ټولو مسلمانانو ته دنیا او آخرت عافیت راکړي او الله جل شانه هم همیشه دپاره خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. انشاءالله دعاګانې به کوو، تاسو هم دعاګانې کوئ. موږ هم د دعاګانو محتاج یو. یو مسلمان چې د بل مسلمان دپاره دعا کوي نو الله تعالی دا دعا قبلوي. لهذا تاسو ما نه پیژنئ، موږ د کلمې مسلمانان رونه خویندې یو. زه تاسو نه پیژنم چې کم ځای نه زما اواز اورئ، غږ اورئ، ما فالو کوئ، زما ویډیوګانې ګورئ، لایک کمنټ پې کوئ. لهذا په دې بدله کې دی الله تعالی تاسو له د زړه مرادونه، د زړه جایز خواهشات پوره کړي انشاءالله العزیز. دا دعاګانې به همیشه وي. الله جل شانه هم خوشحاله او